حدیث کې راغلی چې کوم سړی د شب قدر په شپه باندې بندګي وکړله الله پاک د ټول ګناهونه معاف کړي. نو راځي ګورو چې دا کوم ګناهونه الله پاک دې بنده له معاف کړي. نو یاد ساتئ چې کله یو سړی د شب قدر په شپه باندې د ذکر کوي، د قرآن مجید تلاوت کوي، د نوافل کوي او دغه رنګ د شپه سبا کې او ټول شپه د الله پاک بندګي وکړي. علما کرام فرمایي چې الله پاک د انسان له صغیره ګناهونه معاف کوي. څومره چې ګناهونه دي واړه ګناهونه دا ټول الله پاک د بنده له دا معاف کړي الا من تاب. فرمایي چې کم سړی د وړو ګناهونو توبه ویستله دا سړی به د غټو ګناهونو هم توبه وباسي. چې کم ځای کې الله پاک واړه ګناهونه معاف کوي نو دقلته کې به الله پاک ستاسو غټ ګناهونه معاف کړي. اسانه خبره دا شوله، اسان مطلب دا شو چې کله منګه بندګي کې ور شب قدر په شپه باندې نو داسې به وکړو چې موږ به د ګناهونو مکمل توبه وباسو. نو چې کوم صغیره ګناهونه دي کوم کبیره ګناهونه دي د دواړو نه به توبه وباسو نو الله پاک به دواړه دا محترمو دا موږ ته معاف کړي. او اسانه خبره ده الله پاک زما ګناهونه دا په نیکو باندې بدل کړي. دا ډیر زیات بهترین او ډیر زیات اعلی سوال محترمو.